من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت په حواله سره غالبا دیارلسم خطبه ده چې د مسلمانانو د پاره ازادي نشته د پاره یو قانون راغلی دی د قرآن او د حدیث دا هغه قانون دی پابند دی او دا قانون د ټولو خلکو لپاره یو شان دی که عالم دی مجتهد دی غیر مجتهد دی خو چې په نوم مسلمان دی د هغه لپاره قانون دا دی چې دی به د خپل ژوند د قرآن او د حدیث د ارشاداتو مطابق تیری او دته اختیار او آزادی نه ده حاصل قدم په قدم بدی د الله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو پابند وي تاسو ګورئ یو پولیس او پوجي چې په یو اداره کې وردن نشي د پوج او د پولیس دی بیا په لباس کې په شکل او صورت کې او په ټیم ټیبل هر سکی چې د هغه ادارې د اصولو نه ځان کټ کوي نه دی بیا د هغه ادارې سړی نشي ګڼلی لکه که یو سړی په روډ باندې روان دی او سپینې ساده جامې یې چولې دي او ټوپک ورسره دی او چاته وایي ودرېږه زه پولیس یم دلته خلک نه ودرېږي وایي ستا لباس د پولیس نه دی نو ته څنګه پولیس یې دغسې چې انسان او مسلمان دی په لباس کې او په ظاهر او باطن کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار نه دی نو یاد ساتئ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو روان نه دی که د هر څومره دعوه وکړي صحابه کرامو چې څه کول ژوند یې داسې و چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ته به یې کتل صحیح ابن خزیمه کې یو روایت دی الترغیب والترهیب کې د امام منذری شیخ البانی صاحب هم صحیح ګرځولی دی د زید ابن اسلم نه روایت دی ما عبدالله ابن عمر صاحب ولیدو محلولتن ازرارا دا گریوان کلاو وی ما ورته وی چې ای عبدالله ابن عمر دا گریوان دی ولی کلاو دی تڼۍ دی ولی کلاو دی وی هغه وی چې ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګڼو موکو لیدلی دی چې ګریوان به کلاو تڼۍ به کلاو وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت په نیتمام نن ګریوان کلاو کړی دی دا محبت دی د دې صحابي ته وګوره رسول الله په ګریوان کلاولو لیدلی دی دی خپل ګریوان کلاوی مونږ د محمد مصطفی څومره متواتر سنت را رسیدلی دی قسم بالله کنن مسلمان لحاظ کوي مسلمان پرېږده عالم ته چې ووی چې په بخاري کې په مسلم کې د ابن عمر صاحب صحیح سند دی ابن عمر خپله خبره نه کوي دا وی چې رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما محمد رسول الله لیدلی دی چې د رکوع نه مخکې او وروستو یې رفع الیدین کړي دي دا د رسول الله عمل دی نو مولا وی مفتی صاحب وی شیخ القرآن او شیخ الحدیث صاحب وی بالکل په بخاری کې شته بالکل په مسلم کې شته بالکل ترمذی ابو داود ابن ماجه وغیرہ کتب الحدیث کې شته او صحیح سند دی زمونږ په مذهب کې نشته او د رسول الله په حدیثو کې شته ته د ابن عمر د مینې ته وګوره او د نن سامانې د دې مسلمان مینې ته وګوره عرض مې دا کو صحابه کرام هغې کې دا محبت و دا طلب ورکې
چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې د یو لفظ خیال زموږ صحابو ساتلی دی. په دې دین کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د چبې نه راوتې الفاظو ته کتلی دي، معنا او مفهوم مطابقت ته هم ډېر نه دي کتلی. لکه مسلم کتاب الایمان کې 19 نمبر روایت دی د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه. وایي دا ابن عمر سے په یو مجلس کې ناستو، دوی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلی دي چې بني الاسلام علی خمس، د اسلام بنیاد په 5 خبرو باندې دی. وایي دې مجلس کې ابن عمر صاحب دا حدیث وی، بیا فرمایل علی ان یوحد الله، چې یو سړی به د الله توحید منی، دا د اسلام لومبنی ستن ده. د الله سره به ونه او ګټه، پیر فقیر، ژوندی مړی، نبی ولی، ځوان بوډا، ښځه نر، تعویز ګونډې، هیڅ څیز به د الله سره نه شریک کړي. دا د اسلام لومبنی بنیاد دی. ویل بیا مې په مجلس کې ووی چې و اقام الصلاة، دویمه بنیادي خبره دا ده چې د مونځ پابندي وکړې. درېیمه دا ده و ایتاء الزکا، څلورمه دا ده چې و صیام رمضان، د روجې به د رمضان نیسي. پنځم مې ووی چې والحج، او چې وس دې ورسي نو حج به کوې. دا 5 د اسلام بنیاد دی. و یو سړي دا واورېدل په مجلس کې، نو صرف دومره فرق راغی چې ابن عمر صاحب وی چې رسول الله وی چې روجه 4 نمبر ده او حج 5 دی. نو یو کس وی پوه شم خخا الحج و صیام رمضان، 4 پکې حج شو، 5 روجه شوه. څه خاص فرق په نظر راځي؟ نه راځي. یا حج 4 یا 5 د شمار خبره ده. دا خبره چې وکړه نو ابن عمر وی چې زما غاړه به الله نیسي، ځکه چې ما رسول الله لیدلی دی چې حج 5 یاد کړی دی او روجه 4 نمبر کې یاد کړی ده. نو فوراً عبدالله ابن عمر فرمایی لا خطا شوی ای بانډچی، خطا شوی ای ځوانه، داسې نه دی. بیا دې حدیث ته غوږ کېده. ابن عمر خپله غاړه خلاصوي، بلکې صیام رمضان والحج 4 نمبر ووایه چې روجه ده، 5 نمبر ووایه حج دی. نو بانډچی بیا ووی 4 نمبر روجه او 5 نمبر حج دی. ابن عمر وی اوس دې صحیح ووی، او بیا ودرېدو او هغې ډلې ته وی د دې سړي بېعزتي مې نه ده مقصودو، د سره مې پوله او پټې نشته. خو هکذا سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا حدیث په دې الفاظو ما د محمد مصطفی نه اورېدلی دی. او هغه دومره خوږه ژبه وه چې زه د هغه د ژبې نه راوتې ټکي کې بدلوالی نشم برداشت کولی. تا ټول غم بدل کو مسلمانه، تا ټوله خادي بدل کړه، تا او ما ټول شکل بدل کو، تا او ما خو ټول منس بدل کو، تا او ما ټوله معاشره بدل کړه. قسم دی چې عبدالله ابن عمر خو د 4 او د 5 فرق قبلولو ته هم نه دی تیار. دا صحابه کرامو د هغې په زړه کې دا یو محبتو، یو دردو، یو احساسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې مینه وه. الله دې زموږ زړونو کې د رسول الله د سنت دا مینه پیدا کړي. زه کله کله وایم چې د دې عالمانو د سمیدو یو طریقه ده. هغه طریقه دا ده چې د دې په زړونو کې څومره مینه د فقهاو مجتهدینو سره ده، څومره مینه چې د تنظیمونو پاټو جنډو سره ده، څومره مینه د خپل خواهش سره ده. دا مینه د دې د الله او د رسول په مینه کې بدلول غواړي. داسې محنت پکار دی چې د عالمانو دا مینه د الله او د الله رسول سره شي، خبره به حل شي. دا مینه د الله او د رسول سره کمه ده او د خپلو پیرانو بزرګانو سره زیاته ده. تاسو وګورئ مونږ که د دین نصاب کوو که نه، نو زه اکثر د تبلیغیانو وروڼو ته وامه مې د دې حدیثونو غټ کتاب چې دی بخاري دی، مې بل غټ کتاب د احادیثو د رسول الله وسلم چې دی مسلم دی، د دې نه پس غټ کتاب چې دی نو ترمذي دی، ابن ماجه، ابو داود، سنن النسائی، بیا موطا د امام مالک هم یو حیثیت لري. چې غټ کتابونو د حدیثونو ګوري نو مصنف د ابن ابي شیبه، مصنف د عبدالرزاق، غټ کتابونو د حدیثونو شته. خو تاسو خالص د فضائل اعمال ته ولې توجه ورکړی ده؟ وجه دا ده چې دا فضائل اعمال کې ته حدیث منې خو پرانا د خپلو اکابرو کې،
دا فضیل اعمال شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت الله علیه لیکلی دی واستاسو په اکابرینو کې دی نو په مونږ باندې که مونږ حدیث هم وایو د اکابرو په طرز باندې وایو نه دا حدیث د رسول الله په ژبه ویل غواړي که اکابر ورته تیاري که نه تیار که مشران او تنظیمونه او پارټۍ او مجتهدین ورته تیار یو که نه خو د رسول الله احادیث د رسول الله نه نقل شوي کتابونو کې وګوره نو عرض دا دی که مونږ قرآن او تفسیر وایو نو هم د مشایخو په طرز وایو که حدیث وایو د اکابرو په طرز وایو نه دا سلسلې د منزلر کا قرآن او حدیث راواله او اکابر پې وتله داسې مه کوه چې اکابر رالی او رسول الله پې تلی دکه فرق دی نو الله تعالی دې زمونږ د مینه د قرآن د حدیث سره زیاته کی صحابه کرام سم مینو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام پر ابتدا کې صحابو د سرو زرو ګوتمې اچولې وې د سرو زرو ګوتمې نارینه او اچولې وې بیا بخاری کې 6651 روایت دی او مسلم کې 2091 روایت کې راځي د عبد الله ابن عمر نه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناست دی او داسې ګوتمې د سرو زرو روباسله او وی غرزوله چې څنګه یې وغورځوله یلبس خاتما من ذهب فنبذه په لاس یې واپس ویې غورځوله فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف دا وی لا البسه ابدا نن نه بعد به زه د سرو زرو ګوتمه نه اچوم چاته یې نه دي ویلي چې تاسو به اچوئ که نه به اچویله وای چې دا ټکی ووینه وی صحابه فورا ګوتې خپلو لاسونو ته کړې او ټولو ګوتمې وغورځولې فنبذ الناس خواتیمهم وای چې کم محمد مصطفی په خپلو ګوتو باندې سره زر نه کړي نو وی زمونږ نه لاسونه د رسول الله نه قیمتي دي نه زمونږ ګوتې د رسول الله نه قیمتي دي چې د محمد مصطفی په ګوتو سوار نه ووی کې روایت د عبدالله ابن عباس ذکر کړی دی وای د دغې خبرو نه بعد یو سړی راغی خو هغه ته پته نه وه چې رسول الله سونې ته حرام ویلی دي نو وی چې هغه رسول الله سره څنګه سلام کو نو په لاسو د دې صحابي د سرو زرو ګوتمه وه نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکتل نو سلام کیته یا ګوتمه راښکله فنبذه فطرحه رسول الله خو وی ګنې د حدیث اورېدلی دی نو خفه شو نو داسې یا ګوتمې ته وویشته او رسول الله فرمایل یعمد احدکم الى جمرة من نار فیجعلها فی یده څه کوی د جهنم د اور سکروټ کې دی ګوتو پسې تړی داسې وغورځوله بیا رسول الله پاسېدو نو دا کس داسې میلمه نو لږ ملامته شو نو د صحابه ورته ټولو کتل نو د یو صحابي د خولې نه ووتل ورته وی رسول الله پاسېده ګوتمه دې راواله سړی تک سور شو د غوسې نه وی لا چرینا قیامت براشی خو زه به دا حرکتونه کم والله لا آخذه ابدا قسم دې نن نه بعد خو به دې ګوتمې ته زه ګورم نه وقد طرحه رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد مصطفی دا زما د ګوتې نه استدا دا د محمد مصطفی په لاس وغورځېدلې ده چې محمد مصطفی په کومو لاسو وغورځوي زه یو بانډچي به په کومو لاسو د ځمکې نه راخلم روکه دې سونه شي روکه دې نامه شي زه ورته ګورم هم نه او زه نه رالم محمد رسول الله علیه السلام ته چا ووی چې ستا نه بعد خو بانډچي ډېر غیرت وکړو رسول الله فرمایل جنت کې چې کوم خلک ما سره نږدې وي یو به پکې دیم وي دا مینه د محبت دی د الله د پیغمبر حدیثو سره مونږ د صحابه کرامو صرف ګورې څه وایو صرف دا وایو چې رضی الله صرف شیعګانو ته دا وایو چې زما صحابه د اسمان ستوري دي خو هغه صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت کې یو مجتهد منځته کړی دی د رسول الله او د ځان منځ کې سیدنا عمر غونده سړی منځته کړی دی صحابه کرامو د ځان د رسول الله منځ کې د ابوبکر مشري منلې ده نه براه راست د رسول الله تابعداري کړې ده قسم دې تا د ځان او د رسول الله منځ کې عقیده کې د ابو منصور ماتوریدي را منځته کړی دی په فروع کې د امام ابو حنیفه را منځته کړی دی بیا په نسبتونو کې د احمد رضا خان بریلی را منځته کړی دی بیا چا ورکې قاسم نانوتي را منځته کړی دی بیا په دیوبندیت کې دننه چا شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر را منځته کړی دی چا شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه را منځته کړی دی چا د شیخ الیاس بابا چغې وهلي دي څوک د شیخ زکریا چغې وایي ای خلقو داسې خولې کمې میلاویږي چې هغه د الله او د رسول الله چغې وایي الحمدلله هغه کنندین او اهل الحدیث دي موږ نه منو د بل چا مشري
مونږ نه منو د بل چا حاکمیت، مونږ نه منو د بل چا سرداري. زمونږ مخې ته که وزن لري د الله خبره وزن لري او د رسول الله خبره وزن لري. زمونږ د شیخانو خبرې به اله معتبري چې د الله او د رسول الله خبرو سره برابري. مونږ ته نه داسې شیخ پکار دی، نه داسې پیر پکار دی، نه داسې مرشد پکار دی چې هغه یو سوی او الله او رسول بل سوی. نو عرض مې دا کو د اطاعت مرتبه په دې رس ترزه عمل شروع کړي چې زه د رسول الله امتی یم او دا کار د رسول الله د سنتو خلاف دی، نو زه چې دا کار وکما ما نه په رسول الله پاتې کیږي، نو دا کار به څومره بختوري او څومره به عزتمندي د رسول الله مقام ته خو دا کار نه رسي کنه. عرض مې دا کو چې صحابه کرام د هغې د دې زړه کې چې دا کومه جذبه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت، نو دا ډېره زیاته عجیبه وه. یو صحابي دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ، ابن سعد په څلورم جلد کې او حاکم په دریم جلد کې یو روایت نقل کړی دی د عبدالله ابن عباس نه. وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په جنگ بدر کې او فرمایل چې اے خلکو، صحابه ته او فرمایل وی د دې بنو هاشم څخه خلق دی، دا که د بدر په دې جنگ کې مخې لرا لل کنه نو دا په دې جنگ کې وجنه ما. دا خبره چا وکړه؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. وای که دا خلق په جنگ کې بدر کې د تورې لاندې درلل دا ما وجنه. وجه دا ده چې دا من سره د جنگ شوقیان نه دي، دا خلکو د مجبورۍ نه رامنځته کړي دي. دا خبره چې وکړه ابو حذیفه صاحب ناستو، بیا رسول الله فرمایي لږ درته نمونه اخلم چې ته په جنگ کې ونه وجنې، اگر چې د کافرو د طرفه دي خو مه یې وجنې. یو په هغې کې ابوالبختري ابن هاشم ابن اسدي دی، وایي که دا په مخې له درغې چېرته دا ونه وجنې. رسول الله غلی شو، نو بیا وفرمیل یو پکې عباس ابن عبدالمطلب دی، که چرته دا په جنگ کې درغې چرته عباس ونه وجنې، دا د جنگ شوقي نه دی، د خپل خاندان نه مجبوره دی. چې دا خبره وکړه نو صحابه غیرتیانو، هغې یو صحابي دی رسول الله ته داسې شا کړه او صرف دومره پورې وفرمیل وایي که حذیفه ته، حذیفه ابن عتبه ابن ربیعه ته که زما زوی مخې له راشي نو زما زوی به د تورې لاندې راځي، که زما پلار راشي هغه به وجلې کېږي. وایي چې د رسول الله تره راغی هغه به لکه معاف کوو. صرف دی ووی، دی ونه وی چې هغه به نه معاف کوم، تپوس یې دوباره وکړه که هغه به معاف کومه. دا ټکې رسول الله صلی الله علیه وسلم حذیفه چې دا خبره د خولې نه وخته د دینی غیرت د وجې وخته، ویلې چې عباس ابن عبدالمطلب د مشرک په صف کې ولاړ دی او د الله د دین داعیان به وجنې او موږ به ده ته ګورو، موږ به د ده سر د تن نه جدا کو. دا یې د غیرت د وجې ووی. دا ټکې رسول الله برداشت نه کو. وی د ابو حذیفه صاحب دې زړه ته دا ټکې ورننوته په ژړا شو، احساس ورسره راغی چې دا خو د محمد مصطفی د خبرې مخې ته خبره وکړه، دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ماته کړه. لته دا غم ورغی، د دنیا لذتونه پې ختم شو. ښځې ته یې وی زما مخې ته مه خانده، زما په زړه غم راغلی دی. بچو ته یې وی ما پرېږدې ما معاف کړې، زه ځنګل کې ژوند تېرومه، زما نه داسې ګناه شوې ده چې هغه ګناه د معاف کېدلو نه ده. بچیانو ورته وی بابا جانه مونږ هم خبر کا. وایي زما د رسول الله په خبره خپله خبره خېژولې ده. اورېدلې دي چې کل شیء یغفر للشهید الا الدین، بغیر د قرض نه، د پردي قرض نه بغیر الله شهید ته هر څه معاف کوي. د شهید د وینې ساس کې لازمه کې ته نه راغلی چې الله ورته لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي. بس وی طلب کې وزما وی تورې راواغسته او د دومره کافر وجلی دي چې د شمار نه زیات دي، ولې د شهادت شوق کې او دا به وی چې ای الله ګوره د شهادت نه مې رستو نه کې او په جنگ یمامه کې روان دی او یو کس پریشانه گزارو کو. سیدنا حذیفه شهید شو. محمد رسول الله ته چا وی چې ای رسول الله ستا هغه خبرې په زړه باندې خوړلې وه، د شهادت غم یې په زړه باندې و چې یو په شهادت به معاف کېږم په بله خبره به نه معاف کېږم. محمد مصطفی دعا وکړه ای الله ته ورسره داسې ملاو شوه چې دې تا ته خاندي او ته ده ته خاندې.
دا ولې دا د زړه هغه محبت یې جوړ شوی دی. ته وګوره حذیفه یوه خبره وکړه، د الله د دین د غیرت د وجې وکړه، هغه جاړي قسم دی ستا ټوله فقه د رسول الله په خبرو ورختلې ده، ستا ټوله عقیده د رسول الله په خبرو ورختلې ده، ستا ټول فقها او ټولو مجتهدینو خبرې تا د رسول الله په خبرو ورختلې دي. تا ټول مجتهدین فقها او اکابر د الله او د الله د رسول د خبرو نه جدا روان دي. قسم دی دا خو داسې غم و چې د حذیفه سر د تن نه جدا شو، دا غم یې ځان سره آخرت ته وړو. ته به کله ویښېږې مسلمانه؟ رسول الله یو څه وایي، ستا مشایخ بل څه وایي، رسول الله یو څه وایي، ستا علما بل څه وایي، رسول الله یو څه وایي، ستا کتابونه بل څه وایي. دا د زړه محبت دی. الله دې وکړي چې زموږ زړه کې د دې مشایخو، د دې عالمانو، د دې مفتیانو د خبرو نه زیات قدر د الله او د رسول الله د خبرو پیدا شي. ډېرې خبرې رسول الله کړي دي. مونږه په دې دنیا کې په دې پاکستان کې به داسې یو عالم ماله پیدا نه کې، داسې یو شیخ الحدیث به پیدا نه کې، داسې یو کپری به پیدا نه کې چې هغه دا دسخط تاله وکړي چې رسول الله د رکوع نه مخکې او وروستو رفع الیدین نه دي کړی. یو کپری به داسې پیدا نه کې که هر مکتب فکري مني چې رسول الله کړي دي. مولوي صاحب ته ولې نه کې؟ دا جومات کې په بد ولې ګڼې؟ وایي رسول الله کړي دي خو زمونږ په مذهب کې نشته او زمونږ عالمانو نه دي کړي. نو ته د رسول الله امتي شوې که خپل عالم امتي شوې؟ و یو سړي داسې خبره وکړه چې امین په تیزه باندې ووې. نو مولا ورته ووې چې دا د احنافو جماعت دی، آینده کړي رفع الیدین وکړو نو دا لاس بدله مات کم، او که امین دې په تیزه ووي دا ژبه به دنه په دې مقتدیانو باندې کټ کما. نو هغه وی ما ورته وی چې دا خو محمد رسول الله کړي دی او په سعودي عربو کې هم کېږي. وی هغه ما ته وی چې دا د سعودي سنت دی، دا د پاکستان سنت نه دی. وی ما ورته وی چې دا سنت د سعودي دی، نو زه سوال دا کومه چې رسول الله د تمام امت نبی دی او سنت صرف د سعودي عربو لپاره دي. وی هغه مولا غلی شو، ما ته وی چې تا کې خو چا ډېر غټ کار کړی دی. وی ما ورته وی چې کار ما کې څنګه شوی دی؟ زه خو الله منم او رسول الله منم. کار تا کې شوی دی چې د لوی الله او د عظیم محمد مصطفی مخې ته ستا په دماغو امام ابو حنیفه امام شافعي ختلی دی او رسول الله د نه پاتې شوی دی. غټ محنت د ایران نه او د کافرو د یهودو نه خو پتا باندې شوی دی. وی سړی غلی شو. وی بیا ما ته وی چې آینده ته دا سنت کې دی د پاره سعودي عربو ته لړ شه. وی ما ورته وی چې ته د رفع الیدین نه کې، تم دې لپاره کوفې ته لړ شه. امام ابو حنیفه صاحب د کوفې او د پاکستان نو، دام بیا د کوفې سنت دی، دا د محمد رسول الله سنت نه دی. نو عرض مې دا کو چې د مسلمانان د دې زلونو ته کله د الله محبت وردن نشو، د رسول الله محبت وردن نشو، جنگ ختم دی. یو عمل تا وکړو او صرف دا دی وی چروره دا د محمد رسول الله طریقه ده. دینه پس د جګړو سشتا، دینه پس د چون چرا سشتا چې د رسول الله او د الله واسطه یې درکړه. دینه بعد به مسلمان څنګه وایي چې یاره زمونږ د مذهب کې ولې نشته، یاره دا نور علما ولې نه پوهېږي، یاره دې جوماتونو کې هلکه دا ټولې خبرې ترک کا. دې خبرې ته وګوره چې دا د الله حکم دی، دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم طریقه ده. نو ما عرض دا کو چې مسلمانان دا الله تعالی د دې لپاره کم دین مقرر کړی دی، هغه دین د اسلام. مسلمانان به د اسلام تابعدار وي او د خپل اسلام مطابق به دې خپل ژوند تیری. یو روایت کې راځي د صحابه کرامو محبت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره دی چې حیران بشي. یو سیدنا عمر ته وګوره څومره لوی شخصیت دی، د څلېرویشت لکه مربع میل چې بادشاه شي د دې نه لوی حیثیت څه شي. یو ځل د جمعې مونځ له را روان دی سیدنا عمر چې را روان دی، نه د عبدالله ابن عباس د کور په پرناله باندې د څاروي د ذبحې وینې او پړپوسو لرې راوبایدو او د عمر صاحب په جامو باندې هغه ګندګي راله. هغه کور ته لاړو، جامې بدلې کړې او تپوس یې وکړو. وی دا پرناله د چا ده؟ وی دا د عبدالله ابن عباس. تورې راواغسته او کته یې راغورځوله. وی ده ته دا پته نشته چې په دې لار باندې مونږ د جمعې خطبې لځو چې دا د لارې د پاسه پرناله کړې ده او زما ټولې جامې څښا کړې. عبدالله ابن عباس پسې خپل زوی ورمنډه کړه. وی باباجي وی عمر صاحب مې په خپله ولیدو، وی تورې اوږده کړه ور ټوپې کو پرناله یې زمونږ د کور راغورځوله. هغه ورته بچي راځه نن عمر پسې جمعه کوو. چې سیدنا عمر جمعه وکړه او څنګه کوزېدو، عبدالله ابن عباس ورته وی زمونږ دا پرناله تا وغورځوله.
سیدنا عمر ورته وی او ما ورسول زما ټوله جامې ګنده کړې. هغه ورته ای عمر زما په خپل پرنالیس نه خو محمد مصطفی راغلی او دا پرنالی په خپل لاس باندې لګولې وه. چې دا خبره وکړه سیدنا عمر وی زما د خپل ځمکه وتښتېده. وی ما عبدالله ابن عباس د لاس نه ونیسي چې ای عبدالله اے عباسا بس زما باندې بری احسان وی زما یو خبره ومنه. خلکو ته وی بار روزه ما پس را روان شه. خلک روان د سیدنا عمر پسې. عبدالله ابن عباس ته وی اے عبدالله ابن عباس را پرناله دی والا. هغه ونیسله. ابن عمر سیدنا عمر کمیس وباسو د پرنالې د لاندې کېناستو. ورته وی اے عبدالله زه به خوب علیکومه په ما به د دنیا اوبه خوږې هلې لګي زما په دې اوږو ودرېږه او دا پرناله ولګوه. ما ناروا کړی دی او ما ظلم کړی دی چې د محمد مصطفی د لاس لګولې شوی پرناله دی ما په خپله توره غورځولې دی. شه زما دا توره دې ماته شي چې ما داسې غلط حرکت کړی دی. تاریخ گواه دی. عبدالله ابن عباس وروختو. عمر ته وی لږ نیغ شه. هغه نیغ شو. وی نورم نیغ شه. نورم نیغ شو. ورته وی لاس مې نه رسي خپې اوچتې کا. سیدنا عمر د پنجو په سر ودرېدو. دنګ سړی و. دومره دنګ و چې نیغ شو د پرنالې نه عبدالله ابن عباس اوچت کو. پرنالې ولګوله راکوس شو. دا امیر المؤمنین دی سیدنا عمر. دا د محمد مصطفی په سنت دومره مین دی چې د رسول الله د لاس لګول شوی پرناله ګورې لار کې راغورځي او بیا کمیس وباسي او سړي ته وایي چې دا زه نشم برداشت کولی. الله تعالی دې مونږ هم په صحیح معنو کې د قرآن او د حدیث تابعدار کی او الله تعالی دې زمونږ په زړونو کې هم د حدیثو داسې مینه پیدا کی څنګه مینه چې الله تعالی د صحابه کرام ته ور نصیب کړې وه. هذا وبالله التوفیق وجزاکم الله خیر الدنیا والآخرة.